د باچا خان بابا د نظریه او د پاټه او بیا ستاسو مینا زمنګ د مشر د خدای بخلې شهید بشیر بلور زمنګ رور خدای بخلې شهید هارون بلور او د وخت کې داغي چشم و چراغ حاجی غلام احمد بلور او داغي تسلسل سمر بلور او زما رور او زوی کو کشر ورته وې ما کو مرګره ورته وې دانیال بلور د ټولو سره جزستا سومینه اینم نو زماړه فخر سره من ویږي او ان شاء الله زه حقیقت دا ده چې د الیکشن ماحول ته ګورو او مختلف پاټو مختلف امیدوارانو درولې دي نو دا په تاریخ گواہی کوي چې دلته جاگیرداره نوابه د نوٹ خاوندانو د اے ټی ایم ماشینانو په حق کې فیصله شوې دي او دا واحد عوامي نېشنل پارټي دا عوامي نېشنل پارټي تسلسل د باچا خان بابا او د خدای خدمتګارو تسلسل دا عوامي نېشنل پارټي دا چې یو ورکر چې د سن 1988 نه پدې کلی پدې کوسو کې خپل ورکري کوي د برانچونو نه راغلي دي د وخت کې تاسو د سټي جنرال سیکرټري دی فخر به ان شاء الله دا خوره کوي په عوامي نېشنل پارټي او پدې تسلسل عوامي نېشنل پارټي چې ان شاء الله خپل تسلسل برقرار د جاگیرداره د اے ټی ایم د ماشینانو فیصله نه بلکې دا څوک چې ولاړ دي عزت چا باندې ډېر کوشش کوم پر دې و پېچوم دې هر یو لکه ما ټیکټ ورکاو نو دې بنن زمو امیدوارو خو ما داسې خلکو لا ټیکټ نه ورکولې ځکه نن د پیپل پارټي د پی ټی آی او د بلې پارټي امیدواران دي یو شاعر وی زما جونګړه کې لاټین ته په نفرت مګورا زما جونګړه کې لاټین ته په نفرت مګورا ستا په محفل بزلزلې د انقلاب راولي دا یو تاریخ دی دا هغه تاریخ چې د پښتونخوا په هر کور په هر خوره او په هر ډګر پروت دی دا هغه تاریخ دی چې د انګريز نه راواله قیوم خان نور ډیکټیټران دا هغې نه راواله هغه سیاسي قوتونه چې د دې قام د حق د خوړلو دپاره څنګه چې نن د نیازي صاحب په شکل کې هایبریډ رژیم جوړ دی داسې دا پخواني چې دا اوس ورته دا سیاست ډېر خوند ورکوي دیم ټول عمر زموږ په حقونو ښه مزې کړي دي د هغې نه راواله تر د پرویز مشرف د ډیکټیټرشپه پورې او بیا د هغې نه راواله د دې خاورې د امن د دې خاورې د سوکالۍ
د دې خاورې د بقا باید پښتون د دا یاد ساتي چې زمونږ چا سره ذاتي هیڅ قسمه جنگ جګړه نشته. پښتون بیا پیښور او بیا بالخصوص دا خلق د یاد ساتي چې د بشیر بلور صاحب او هغه سره چې کم پښتانه شهیدان شوي وو د هغې ذاتي هېڅ دشمنۍ نه وې. دا خاوره د یاده ساتي چې شهید هارون بلور او هغه سره چې کم پښتانه شهیدان شوي وو د هغې ذاتي هېڅ دشمنۍ نه وې. دا پښتون قوم او خوره به گواهی کوي چې دا په زرګاو شهیدان چې د دې خاورې دپاره د وزیرستان نه واله تر د باجوړه پورې دې پښتنو د باچا خان بابا او د خدای خدمتګارو د نظریې دې تسلسل کو خپلو د ځانونو نظرانې کړي دي نو زمنګ چا سره ذاتي دشمنی نه وه. زمنګ خواهش د خپلې خاورې امن و. زمنګ خواهش د خپلې خاورې امن دی او زمنګ به حتی الجن چې تر څو جمدي وو زمنګ ارمان به د دې خاورې امني. موږ په دې خاوره د تشدد یوه لار هم نه برداشت کوو. دا د قام پرستۍ هغه عقیده ده، دا عقیده تا د مرګ نه، د خودکش جیکټ نه، د بمبار نه، د بوټ نه، د واسکټ نه، د پټکي نه، د یو سړي نه دې نه یری او د خپل قام په عقیده دې مین ساتي. د بشیر بلور شهید هغه ناره چې تر مرګه پورې به زمونږ په خولې چې د دې دهشتګردو دا خودکش جیکټې به ختمې شي خو د دې پښتنو دا سینې به ختمې نه شي. نن هم په زرغاو دا د په دې میدان ولاړ دي. بلکې دا هغه اونې دي دا هغه اونې دي دا هغه اونې دي چې دا حاجي غلام احمد بلور صاحب په شکل کې ترناسته د عاقل شاه صاحب کورنۍ د لالا ایوب په شکل کې او داسې د پښتون په هر کلی په هر کور کې دا د باچا خان بابا هغه اونې دي چې دا غورځېږي نو دا ختمیږي نه. دا چې یو اونه وغورځېږي نو په زرګو اونې زرغون شي. کو دغه خلکو موږ نه یو بشیر بلور شهید کو یو هارون بلور شهید کو نن په زرګاو هارون بلور او بشیر بلور په دې میدان موجود دي هغه عقیدې ته تیار ولاړ دي. مهرباني وخت لږ کم دی. زمونږ سیاست حقیقت کې ډېر ګران دی
اسان سیاست خو زمونږ د مخالفینو د دیني دین شته او نه ایمان، خو نن یوه جنډه، سبا بله جنډه، بله ورځ بله جنډه، بله ورځ بله جنډه، خو چې لټینو ټولو جنډو کې مې وخت تېر کړي. ګران خو زمونږ دا دی چې کو نرمئ، سختئ، سیلئ، باراني، ګلئ، بمونئ، عقیدم دی چې دغه یوه سره جنډه ده، یو لاټین دی، یو پښتون قوم دی، یو نښه. او بله واورئ، هغه پېښور چې درله په بله اړولی و، زما اوس هم یاد شي په حکومت کې زمونږ د پېښور فوټبال ګراونډ کې جلسه و، د پېښور خلک ډېر په ګڼ شمېر تعداد کې راغلي وو، او حیدر خان چې اعلانونه کول د پېښور دپاره، نو هغه پکې دغه ټپه ووې او پښتانه پې ډېر خوشحاله شوي، د هر ځای خپل خوندونه او خپلې مزې، خو پېښور خو پېښور دی کنه. نن زما هغه ښکلی پېښور زنده‌باد زنده‌باد، تاسو ټول ورکران زنده‌باد، مهرباني. نن هغه ګل پېښور د حکومت، بلکې حکومت نه، د غلامانو، د بوټانو غلامانو، هغه پېښور په دې یو منصوبه د آبادۍ په ځای دونه تباه که چې پېښور اوس هغه خوند نه دی پاتې. اول موږ به ډېر فخر سره وې، ما لاهور کې تعلیم ویلې، ما کراچۍ کې وخت تېر کړی، موږ به دا خبره ډېر په فخر کوله چې د پاکستان هر ښار ته به لاړې، هلته چې به ورځ دوه باران وشو نو هر ځای به اوبه ولاړې وې. دا پېښور داسې جوړو چې دلته زمونږ د یخنیانو جړۍ 30 40 ورځې بارانونه به کېدل، خو د پېښور په سړکونو به چا اوبه نه لیدې. د یو BRT د پښتنو د ښار له ما هغه تحفه راوړه چې نن 1 ګنټه باران وشي نو د انسانانو خو پرېږدی، ستاسو ګاډي هم بیا لامبو کوي. ماز د کرپشن یو تاریخي نښه چې تر دې حده پورې چې سټېګانې پرې رالي، د کرپشن او د خپل الیکشن د چندو دپاره ټول پېښور په سوداو لګاو. ګنې دا څونه پیسې چې لګېدلې دي، کو دا چرې په پلانینګ، چرې په سمه طریقه په دې پېښور لګېدلې وې، نو زه نه پوهېږم چې د پېښور ښار نه به کوم ښار جوړ شوی وي. څه د پاسه 100 اربه روپۍ په خوله یادېږي، په دې 100 یونیورسټۍ جوړېدی شي، په دې 200 کالجونه جوړېدی شي، په دې پښتونخوا کې 400 سکولونه جوړېدی شو، په دې په سوونو تعداد کې هسپتالونه جوړېدی شو. زمونږ د پښتنو دپاره کم پراجیکټ چې کپتان صاحب په لاهور کې، په اسلام آباد کې د عوامو د پیسو د ضیاع په شکل کې وکتل او جنگ لا بس سیستم به راوړو، هغه خو به د دې په مخ کې وبخې. دا ټولې کیسې به راوځي رونو، خو د دې وخت به تېرېږي. د انصاف چې دا چغې د انصاف وایي، دې کې یو ټکی انصاف نشته. او تاسو دې حده پورې وګورئ چې نن په پېښور کې کم امیدوار تاسو ته ودرولی دی، پلار یې د عوامي نېشنل پارټۍ
دا ابو دابی صدر دے او ہر ځای کې د عوامي نسل پارټۍ پرچار کوي. خدا زوی وي د گورنر صاحب اے ټی ایم دی او گورنر صاحب ورله پیسو په زور باندې ټیکټ ورکړی دی. نن حکومتي پارټۍ کې دونه یو امیدوار نو بلکې د امیدوار به څه خبره کوو. زمانه مخکې خبرو شوه د حکومتي پارټۍ دا حل دی چې صوباړې اغشتو ته څوک نو تیار. ځکه چې دې خلکو ته پته وه چې کو چېرې د صوباړي په نښه دې ځل عوام له ورلې نو دغه صوباړی درته نیسي او هغه عمل در سره کوي چې چا در سره کړی دی. او بیا د الیکشن نه تښتېدل، د پارټۍ د ټیکټ نه تښتېدل. زه هر ځای کې خاندم دا آزاد امیدوار چې ولاړ دی چې هسې ورته لږ وګورئ موسکی شي نو دی به ورته وایي چې ګورې زه هغه صوباړي والا نه یم. صوباړی تر مس کې پټ دی. پښتنو هر سطح باندې کوشش روان دی. د آئین د الیکشن د کنډکټ په هر سطح باندې لوبې ورسره کیږي او الیکشن کمیشن خدای نیازی صاحب تاړو د سره اداره نه ښکاري. د دې نه مخکې ولې دې پېښور ته نه راته؟ دته خو پېښور سره دا مینه وه چې د پېښور نه ممبر سلیکټ شو نو اول مینه در سره دا وکړه چې ستاسو سیټ خو یې پرېښوده چې لکه ستاسو خواړو یم نه. دې 3 کاله پېښور ته نه راځي. نن د بلدیات اعلان چې شوی نو نیازي صاحب هم راورسېده او پښتنو کې د مختلف کارډونو تقسیمات شروع دي. د صحت کارډ نه کیسه شروع وه، پته نه لګي چې کم کم کارډ راووته. دې ځل خو زما خیال و چې د صبر کارډ به ورله ورکوي خو عوامو له د صبر کارډ هم ورنکه. اوس مې عوامو ته اپیل دی چې دغه کارډونه تیار کړي او پی ټی آی والا د الیکشن پر ورځ دغه د صبر کارډ ورکړي ځکه چې بل یو کارډ د دې په کار رانه دی. او پښتنو د دې ټولو ډرامو نه پس د دې ټولو غویمو نه پس دا پتا سو چې دا کم آفت نازل دی. ګران ورونو نن د مهنګای حالت وګوره، نن د بجلی حالت وګوره، د بلونو حالت وګوره. نن تیل، گیس، چینی، اوړو الله دې خیر کوي. فی الحال خو تش اوړه نشته. ګنې د عمران خان خو مشن دا دی چې د غریبانان به د مارکیټ نه ختموي. د دغه نه مخکې پکار دی چې تاسو خپل جواب ورکړئ. او عجیبه کار دی، عجیبه کار دی. د حاجي صاحب حاجي بلور صاحب نه ډېر په معذرت، د سمر بیبي نه ډېر په معذرت. زه نه پوهېږم لکه خاندان سړی لري دا نه ده خاندان. د غني خان بابا خبره وي یار دوست تا دا اړه ښیي او رشته دار د خدای دا اړه ښیي. اوس د خاندان دا مطلب نه دی چې هر سړی به یو عمره خاندان دغه. اوس تاسو الف بلور، ب بلور یا هر یو بلور شامل کې او تاسو دا خوشاله
لګیا یې چې زمونږ د بلور خاندان او عوامي نیشنل پارټي ختمه شوه پښتانه دا دلته موجود دي د ولی خان نوسې الحمدلله د دې تسلسل دلته دا موجود دی او زمونږ د بلوریانو نښه الله د حاجي صاحب جمدې ساتي دغه دی موجود دی زمونږ دپاره دا بلور دی الله د حاجي صاحب له ژوند ورکړي حاجي صاحب د ولی خان بابا او د باچا خان بابا په ځای موږ ته ناست دی زمونږ د بلور خاندان تسلسل سمر بیبي ده زمونږ د بلور خاندان سباون دا زما رور انشاءالله ستاسو رور دا میل بلور دی او دا عوامي نیشنل پارټي د ولی خان عوامي نیشنل پارټي دا عوامي نیشنل پارټي د حاجی غلام احمد بلور صاحب عوامي نیشنل پارټي دا عوامي نیشنل پارټي زمونږ د فخر د شهید بشیر احمد بلور صاحب عوامي نیشنل پارټي دا عوامي نیشنل پارټي د شهید هارون بلور عوامي نیشنل پارټي دا د سمر بلور بیبي عوامي نیشنل پارټي او دا به ان شاء الله د دانیار بلور عوامي نیشنل پارټي وړه مچوي نور وړه مچوي تاسو هغه خلک وځي چې خدای شته زما ورکران هم پورا نه پیژني نو څه لړ چوي ان شاء الله تر سوچ قیامتي تر سوچ دا دنیاوی تر سوچ پختونخواوی او تر سوچ پختانی تر سوچ د باچا خان بابا نظریه سوچ او فکر وی نو ولی باغ او بلور خاندان با همدغه سه یو موټی ولاړی لکه نن چې تاسو ګرانو وروڼو را روان انتخابات کې راته مشینونه راوکاږي مشینونه د الیکشن د پټولو دپاره موږ به مشینرۍ سره هم جنګ کوو مشینونو سره به هم جنګ کوو غلو سره به هم جنګ کوو غلامانو سره به هم جنګ کوو او هغه اکاګانو سره به هم جنګ کوو عوامي نیشنل پارټي باچا خان بابا د باچا خان بابا سوچ او نظریه واحد یو طاقت یو قوت او یو فیصله مني د عوامو طاقت د عوامو قوت او د عوامو فیصله ده ان شاء الله ګرانو وروڼو دې وخت کې میدان تاسو ته دی ورکر سره به ودرېږئ ټول د جاګیردارۍ خلاف به ودرېږئ ټول عوامي نیشنل پارټۍ او دې مشرانو له به انشاءالله سترګې اوچتوئ دا خوره د دې خړو پښتنو ده او دا د باچا خان بابا سوچ او ارمانو چې د دې خاورې مشري دی همداسې خړ پړ پښتانو کې لکه دا پښتون چې نن تاسو ته ولاړ دی زه په دې تمه او په دې لوس چې دا څونه ملګري دلته موجود یې ما سره به دا لوس کوئ چې د دې وخت نه پس تاسو اوسه پورې هم ډېرې خوارۍ کوئ کړي هم دي خو د دې وخت نه پس دا چې کومې شپږ اووه ورځې پاتې دي روز او شپه به یو کوئ خپل پوره همت به کوئ خپل پوره وس به کوئ او د هغې وس ته لاندې که ماله دا اجازت راکوئ دا ټول مشران چې دلته ناست دي خو هغه حاجي صاحب دا اعتابات نه راغلي که زمونږ دا ټول مشران
د تاکال زمنګ مشران د پیښور د پی کې زوړ 1 2 76 77 78 او 75 د 79 د هدایت جی صاحب سمر بی بی اجی غلام احمد بلور صاحب اکشل شاہ صاحب د یاسین خان د خپل صدر صاحب د صدیق جی صاحب او د ټولو نه او ستاسو د ټولو نه کوم مال اجازت راکوي مال دا ډاډ راکوي چې ان شاء الله ټول بخواري کوي او د الیکشن پر اوس بخ په ایمان روزه او خلک وای د ووټ چل ګران دی خو د ووټ چل ګران نه دی تاسو ته 15 یا شپږ پرچې ملاويږي پښتون هغه دی د دې غیر خوري غیرتی سړی هغه دی چې هغه په پاره پرچه کې لاټین لټي او کار ډېر آسان دی په دې منځ باندې یو غرب وباسي او بکسې ته به ورولي نو که ستاسو اجازه دي ستاسو ډاډي نو ستاسو په اجازت او ستاسو په ډاډ حاجي صاحب لور کوم مبارکي ورکه مبارکي حاجي صاحب لا مبارکي براله د ناره په شکل کې راکوي لاټین زمنګا لاټین زمنګا لاټین زمنګا زه یو وار بیا د ټولو مشرانو ډېر مشکور یم ټولو مشرانو چا چې په دې جلسه په دې جرګه کې خوارې کړې دي او د میډیا او د پاره چې خلک د ټولې صوبې نه جلسې کوي خلک په خرچې کوي زمونږ الحمدلله هر ورکر په خپل وس په خپل همت جلسګاه ته راغلی دی او دا تش پیښور دی د بار نه پکې یو ملګری هم نشته د میډیا د ملګرو مشکور یم د سالارانو صاحبانو مشکور یم د خپل د پښتونخوا د خاورې د پولیس والو دی له لاسونه وپړقوي زمونږ د پښتنو پولیس والو ډېر مشکور یم داسې داد نه ښه برابر داد به ورکوي ښه برابر زه د پښتونخوا پولیس ډېر مشکور یم چې د دې په برکت زمونږ په خاوره امني او زمونږ جلسې جرګې ډېرې په امن کېږي اجازت به درنه غواړم د غني خان بابا په دې نظم وی خدا اوس د غني واوره په صفا ساده پښتو کې مال نه راځي خبره په چلول او اشارو کې وی ما ته سم مغل کې رک مغل او رک کور دی ولی نوم دا غن اخلي چې د نن په وګو سور دی وی د پښتو لار صفا ده پکې څوک نه پریوزي هر پښتون د عمل پلار دی خو چې یره ته نوزي وی ای زمان ننګ علی قاما ولی پروته پیرو کې د چا یره نن خانی کوي ستا د پلار نکو اجرو کې تا نه ایر شو چې یو وخت کې لکه باغ ډک د رڼا وې ټول جهان د جړې شپه وه ته ستوري د سبا وې د دې سرو ټیکرو لاندې پټې لوی خزانې دي د دې خاورې تندر جوړ کا په پښتو کې دا کمال دی د خټک د نرې ګیرې هر وخت خوشحال دی وی چې غیرت تورت لاړ شي د زمری نه جوړ ګیدړ شي نن پچاوړې دلی یو په ګیدړانو او هغه په خپل ویلي دی د کم کلی ګیدړانه یادول د بازړې ګیدړان وی غیرت تورت چې لاړ شي د زمری نه جوړ ګیدړ شي د ګیدړ پشان جون تیر کی د ګیدړ پشان ته مړ شي د تاریخ زړه کې روخانه ستا د حسن منارې وې اوس هیرو له ذکرالی چې لایق د هیرې دوی دا چې پروت په کوې کې ته بناس په سر درو وې خدا اوس د غني واوره په صفا ساده پښتو کې مال نه راځي خبره په چلول او اشارو کې ډېره مهرباني والسلام